ښځو باندې جنات زیاتر ولې راځي؟ د دې وجوهات درته بیانوم، بیا د علاج درته ښیمه. نو دا ویډیو ضرور وګورئ، مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ. کومې زنانه داسې وي چې هغې بې پردګي کوي، په هغې باندې جنات زیاتر راځي. نو جنات په انسان باندې په هغه کس باندې جنات اټیک زر کوي چې کوم ځای کې پلیتي ډېره وي، کوم ځای کې بې نمازي ډېره وي، یا کوم ځای کې داسې وي چې ګند او پلیتي زیات وي، هغه ځای کې جنات اټیک زیات کوي. نو به هر حال دا تپوس خلک ډېر کوي په جناتو، په ښځو باندې جنات ولې زیاتر راځي؟ په سړو ډېر نه راځي، په ښځو ډېر راځي. نو ښځې چې کوم دی، بعضې ښځې داسې وي چې هغې نری کپړې چې ټول جسم یې ښکاري پکې، یا داسې وي چې اکثر سرتوره سر ګرځي، په سر باندې لپټنه اچوي. بعضې زنانه داسې وي چې هغې ټول جسم داسې وي چې هر یو اندام یې ښکاري. نو زما عزتمندو دې نه ځان ساتل پکار دي. ښځې هغه کمکلې وي، کمزورې وي، په دې باندې جنات زر اټیک کوي. نو بعضې زنانه داسې وي چې د هغې پنسۍ ټولې ښکاري، ټولې خپې ښکاره کړي، پنسۍ چتې کړي وي او خپې ښکاري. نو په دغه وجه باندې هغه زنانو باندې جنات زر زر حاضرېږي او زر زر پرې راځي. یا کومو زنانو باندې جادو وشي، نو جادو په وجه باندې هم جنات بار بار حاضرې کېږي، بار بار حاضرې کېږي، جنات یې اخوا کوه بیا پرې راځي. بعضې زنانه داسې وي چې هغې تلاوت او منځونو کې کمزورې وي، هغه نه کوي، او د دې وجه باندې هم په انسان باندې شیطان هغه غلبه زر کوي، شیطان پرې زر حاضرېږي، هغه غلبه پرې کوي. بعض زنانه داسې وي چې واشروم کې ډېر وخت تېروي، لمبا ته دننه شي، یا مطلب داسې دسمات دننه شي او واشروم کې ډېر وخت تېروي. دغه ځینو کې جنات ډېر وي، باتروم کې ډېر وي، داسې کوم ځای کې بې حیایي انسان ډېره کوي، یا سر باندې لپټه ډېره نه اچي، یا داسې کپړو جسم اندام ډېر ښکاري. نو چې دغه کومو زنانو باندې جنات راځي، اکثر جنات به دا وي دا زموږ خوښه شوې ده. نو په دغه وجه دې نه جنات بیا عظیم نه، او جنات هر ټایم په دې بدن کې مسلط وي او بدن یې ورته نیولې وي. نو جناتو علامات ما مخکې هم ښودلي وي، خو د ویډیو کې به څو ورته سرسري وښایم، هغه هم ستاسو ذهن ته راشي. چې کله انسان باندې جنات وي، هغه هر ټایم سر دروند وي، سر باندې بوج وي، اوږې درنې وي، لاندې ملا خوږېږي ورسره، او دغسې چې شپه راځي د باندې بوج اوتوي که چا بدن باندې ټول دنیا کې ښودله، خوب کې به یریږي، خوب کې به ټوپونه وهي، مختلف قسم خوبونه به ګډ وډ ویني. نو دغه د یو څو علامات نور هم ډېر دي. په هر حال چې دا یو څو علامات مې وښودل، د علاج دا دی کومو زنانو باندې داسې وي هغې د قرآن تلاوت شروع کړي، کثرت سره تلاوت کړي، دغه بې پردګۍ نه ځان ساتي، او دغه رنګ مونځ او دست ډېر کوي. انشاءالله دغه څیزونه ورته بالکل نه راځي. خصوصا د آیت الکرسي سحر ماښام 21 کرته وي، انشاءالله په دې باندې به د جادو یا جنات دغسې په هېڅ قسم اټیک نه کړي. خو خصوصا د پردې خیال زیات ساتئ. الله تعالی موږ تاسو نازل شي. که دا ویډیو مو خوښه شو، مخکې ملګرو سره شیر کړئ، څه پته لګي زموږ د یو ورکوټ عمل سره یو انسان ته فایده ورسي، یو انسان د بې حیایۍ نه منع شي، یو انسان دغه کارونه کوي چې کوم سره جنات انسان بدن ته راځي هغې نه منع شي. الله تعالی موږ تاسو نازل شي. بعضې کسان زموږ نمبر غواړي، زموږ نمبر یوټیوب چینل کې شته، مفتي فیصل 034، تاسو هغه هم کتلی شئ. بعضې یو دم مونږ شیر کړی، دم دی تقریبا 29 منټ دم، تاسو هغه ورځئ چې چا باندې جنات وي، جادو وي، هغه تاسو یو ځل وورئ. کوم انسان باندې خوراک شوي یا بې جنات وي، په کولمو کې وي، زړه ته نیولي وي، الټو سره به هغه بالکل وځي، الټی ورسره چوکي، بدن بالکل صفا شي ورسره. نو دغه وایس تاسو ورځ کې یو ځل یا دوه ځل اورئ، انشاءالله فایده به کېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.